جی څه پیغام به ورکوئ؟ موږ د خلکو ته صرف دا پیغام ورکوو چې سیند غاړو نه خوا شي، سایډ ته شي. هر یو کس ته پکار دی چې دریا کابل سره څومره کسان دي هغوی دې په خپله باندې خپل احتیاط وکړي او د په 144 لګېدلې بالکل هر یو کس ته پکار دی چې د دریا کابل خوا ته نه راځي. حکومت له اوبه ښکته وي د ګنټه دوو کې د اوبه ډېر تیزۍ سره روانې دي او دا روانې دي نور هم که نه مثلا دا خو د یادوي ډېر اوبه یادوي او دا رسېدلي هم نه دي. خطر ډېره زیاته ده، خلکو ته پکار دي چې احتیاط کوي، سیند غاړې ته نه راځي، خوا او شا کورونه چې کوم دي دی په وخت باندې خپل بندوبست وکړي. د په 144 لګېدلې د سوک لامبلو ته نه پرېږدي، د سیند خوا ته نه پرېږدي، خو بیا هم خلک چې دي د سیند په غاړو باندې ناست دي سوک لامبي. شوی دا پټي اوس چې کم دی دا اوبه دی دلته راپسې راورسېدي او روانې دي په خلکو ته دا خیال دی چې په خپل چې دریا کابل اوبه سات د ساته سیوا کېدو کې دي. حق نواز بی به تاسو پیژنئ د مصري باندې ښه خدمت کوي او ماشاءالله ممبر هم دی. دی سره یو دوه خبرې کوم، دی په دې باره کې څه میسج ورکول غواړي ولې چې چاته نقصان ورونه رسي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، څنګه چې ښه ټیک ټاک. حق نواز بی اوبه خو سیوا کېږي، څه پیغام به ورکوئ جی؟ بس پیغام دا چې یو احتیاط وکړي که نه ټول دا نږدې کورونه کم دي ته مو سوینا کوو چې دی سیټ ته شي او اوس خو تاسو ته ولیده چې وختي دا اوس پوره بلې پیرې کړي وو دې پې ته یې اطلاع کړي نه ده. نو څه کېدای شي چې اوبه شاته نه کمیږي که نه؟ نه سیوا کېږي ډېر کافي خطره ده، لږه نه کافي دې وجې دا کم نن خلک هم پکې شهیدان شو ډېر او نور حادثې هم پکې ډېر وشو. چې په بونیر کې ټول د پیر بابا چې څونه بازار دی ټول اوبو کې ډوب شوی دی. او څنګه چې میډیا رپورټس دي چې برا بالایي علاقو کې خاص کر په بونیر او باجوړ دیر بونیر او دغه نورو علاقو کې سواد کې ډېر زیات بارانونه وشو او دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی، هلته ډېر زیات نقصانات وکړو. نو چونکې هغه اوبه ټولې په یو ځای به دې دریای کابل ته راځي، نو دې انتظامیې ته هم پکار دي چې خلک آګاه کړي صحیح صورتحال نه او صحیح اپډیټ ورکوي چې څه پوزیشن دی، څونه اوبه را روانې دي، څونه خطره ده او د دې د باقاعده یو دې نگراني پکار ده. بالکل دا ډېره غلطه خبره چې دوی په داسې حالاتو کې لامبي. حکومت چې دغه ورکړی دی نو په هغې پکار چې عمل وشي او سیند ته خوا ته نه راځي یا سیند کې لامبي نه، ولې چې دا اوبه ډېرې خطرناکې دي او دوی کې ډېر د جاني او مالي نقصان خطره ده، نو لهذا خلک ته هم ډېر کافي احتیاط کوي. زبردست. ولې که څه نقصان وشي نو بیا ډېر زیات به افسوس وي. بلی بی اوبه څنګه سیوا شوې؟ وختي څومره لږ وختي زه 11 بجې راغلی وم، ما لږ دلته ګند وغورځولو صحیح ده. هغه اوبه چې کموي هغه دې نه ښکته وي. اوس چې دا راغه مونځ مو کوي نه، بس دې ځای کې ناست اوبه دا ځای لا په